الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون صدق الله مولانا العظیم. دا کم سیاق او سبقونه چې شروع دي نو دا یو مسله زیر غور دا چې د مرګ نه وروسته ژوند دی او د ژوند سره دا تړلې ده چې الله به حساب کتاب کوي او خلکو له به سزاګانې ورکوي که ګناهونه کړي او اجرونه به ورکوي که نیکی کړي. دا یو عقیده چې دیتا عقیدة البعث وایي د دوباره ژوند عقیده دا د مسلمانانو یو کلک او پخته او مضبوط عقیده ده. کفار ټول د دین منکر دي. نو دا سلسله شروع ده. نو الله فرمایي الله یبدأ الخلق، الله اول ځل پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيده بیا دوباره کوي ثم الیه ترجعون، بیا خالص دی الله تستاسو ټول واپسی دا. ويوم تقوم الساعة، هغه ورځ چې کله قائم شي قیامت، یبلس المجرمون، نا مایوس بی او نا امید بی مجرمان د هر خیر نه. او ولم یکن لهم من شرکائهم، نبی د دې مشرکانو د پاره د دې دغه مصنوعي او جعلي خدایانو نه شرکاء یعنی سپارشیان. او وکانو بشرکائهم کافرین، ای برا مشرکان په خپلو خدایانو مصنوعي او جعلي خدایانو باندې کافرین انکاریان. ويوم تقوم الساعه، او هغه ورځ چې قائم شي قیامت، یومئذ په دغه ورځ باندې یتفرقون، دا خلق به قسم قسمي، خلق به ډلې ډلې شي. او داغي تفصیل دا دی چې یو بر مؤمنانو ډله یو بل د کافرانو ډله وي. فاما الذين امنوا، پس هر چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو کوي، په هم فی روضة یحبرون، نی بادی په باغچور جنت کې یحبرون، دی به خوشاله کېدی شي او د دوی به عزت کېدی شي. واما الذين كفروا، هر چې کافران دي، وکذبوا بآیاتنا، او نسبت د دروغو کوي زمونږ آیاتونو ته، ولقاء الاخرة، او نسبت د دروغو کوي ملاقات د قیامت ته. فاولئک فی العذاب محضرون، پس دا کسان دی و په عذاب کې حاضر کړی شوي، یعنی ټول عمر و په عذاب کې د دې نه به چرته غایب کېدی نشي، نه به دا عذاب دې ته سپکېدی شي. دا دې ترجمه وه. الله یبدأ الخلق، الله اول ځل پیدا کوي مخلوق لره. یعنی دا څونه مخلوق چې دی د ټولو خالق یو دی چې الله دی، او دا اول ځل الله ټول پیدا کړي. نو دا اول ځل الله تعالی پیدا کړي دي. دا ټول مخلوق الله پیدا کړي، اسمانونه، ځمکې، دریابونه، غرونه، انسانان، حیوانات، پیریان، دا ټول ملائک، اسمانونو والا، ځمکو والا، فضا والا، ټول الله پیدا کړي. ثم يعيده، بیا به دوباره کوي الله دوی لره. یعنی په دې باندې به الله تعالی مرګ راولي، فنا بشي
او بیا به دوباره الله را ژوندي کی او خپل دربار کې به ودرې ثم يعيده نو به دوباره پیدا کوي. دا اوله خبره چې الله دا ټول مخلوق پیدا کړی دی، دا ټول کافران او مشرکان موږ سره په دې کې مرګري دي، سوا د دهریانو نه، سوا د دهریانو نه. دې خبره کې زمونږ او د کافرو او د مشرکو اختلاف دی چې ثم يعيده بیا به الله دوباره کوي دی دا د مرګ نه به ورته وروستو دوباره ژوند ورکوي. دا خبره د مؤمنانو عقیده ده، دا د کافرو او د مشرکو عقیده نه ده. هغوی وایي چې مړ شه نو مړ شه، ختمه شوه خبره بس، بیا نه دوباره ژوند شته او نه حساب کتاب شته او نه جنت شته او نه دوزخ شته، بس لاړې نو ختم شو نو ختم شو. ثم الیه ترجعون بیا د دې نه وروستو خالص کې الله ته به ستاسو ټول واپسي چې دوباره هم ژوندي کي او دوباره هم د دې ځمکې نه راوباسي. نو بیا به ټول الله طرف ته ځئ، بل طرف ته به تلو لار نه، صرف یوه لار به او صرف یوه لار به یوه به الله کوي. نو الله رب العزت مخې ته به ځئ او د الله مخې ته تلل اسې نه دي، دا پیشي ده، د الله دربار کې پیشي ده. نو خپل سوچ وکړئ چې د الله دربار کې د وفادارو منونکو مطیعو تابعدارو بندگانو په شکل ودرېدل غواړئ او که د نافرمانو نامنونکو او مجرمانو په شکل باندې د الله دربار کې ودرېدل غواړئ. دا فیصله به موږ او تاسو ځان له پخپله کوو. او یوم تقوم الساعة هغه ورځ هم ځان ته رایاده کوي لږه او په ذهن کې ځان ته تازه کوي. هغه ورځ چې قایم بشي قیامت، دا ساعت نه مراد قیامت، او دې ته ساعت ځکه وایي چې دا به په یو ساعت کې په رب د سترګو د رب کې به قایم شي. خلق به بالکل په خپلو کارونو بارونو کې اختی. په حدیث کې راځي بازار کې به یو دوه کسانو تان راګیستی او یو سره به تانی او بل به شاته پلو نه نیولي او شاته شاته به ځي او دا تان به کولاوي او دا تان به لا کولاو کړی دی. او اسرافیل علیه السلام به پیشپیلی وي او ځای په ځای به خلک مړاوي شي او ځای په ځای به ایسته ختم شي. یو سړی به یې نوڼۍ بیا راګیستي د خولې له به وړي او دلته اسرافیل علیه السلام ښکلی وي پاتې به شي. ناڅاپه به قیامت قایم وي او څنګه چې دا قیامت ناڅاپه قایم شي او د قیامت دا حول او هیبت او د قیامت دا یر او ترهه دا مجرمان اویني، نافرمان اویني، نو د خپل جرم احساس به ورته وشي. نو یبلس المجرمون نا امید بشي، لا جواب بشي مجرمان. یعنی معنا دا ده چې امید دوی چې کوم امیدونه وو هغه ټول امیدونه به ختم شي. دوی چې کوم ځان له دلایل ساز کړي وو هغه ټول دلایل به ختم شي، ټول دلایل به د منځه لاړ شي. نو د یبلسو معنا دا ده چې نا امید بشي، مایوس بشي او متحیر بشي او لا جواب بشي، جواب بنشي ورکولی. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء نبی د دوی لپاره د دې د خدایانو مصنوعیونه شفعاء سپارشیان. دا قرآن ځکه وایي چې دې قرآن کې ذکر دي د مشرکانو دا عقیده ده چې تا به ورته ویل چې د لات او منات او عزا ډلې ته سجدې ولې کوئ، نو هغوی به په جواب کې دا خبره کوله
چې وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، منګه د لات او منات داسې مستقل خدایان نه وایو، دا زمنګ سپارشیان دي، الله ته به سپارش کوي. نو قرآن فرمایل ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، نه درو وای، نه وای د مجرمانو د پاره د دې د خدایانو نه څوک سپارشیان، بلکې سپارشی پریدا چې دې مصنوعي خدای را پاسې دی له سپارش کی، بلکې مسله به بدلای. هغه مسله بدای چې خدایان با په دې عبادت کوونکو او عبادت کوونکي او په خدایانو باندې لعن طعن شروع کی، د یو بل نه انکار شروع کی. وکانو بشرکائهم کافرین، ای برا مجرمان په خپل خدایانو باندې انکاریان. معنا دا ده چې د الله دربار کې بووي اے زمونږ ربا منګه شرک بالکل نه وکړي، او د دې خدای نه به انکار وکړي، او دې ته د قرآن په ژبه کې پر قرآن مجید کې تخاصم اهل النار وایي، یعنی جګړه د اور والا په خپل کور کې جګړه کوي. اول بلا ټول خلق د ابلیس سره جګړه کوي، ابلیس تبا د اور تخت کې خودی شي منبر، او ابلیس به پکې نه، او ټول خلق به ورته را متوجه شي چې کوم دا ابلیس یاران دي، او دا به ډېر زیات دي. نو دوی به ابلیس ته وایي چې تا خو به ډېرې خبرې منګه ته کولې، اوس نن رامخکې شه کنه منګه د عذاب نه خلاص کا. نو ابلیس به ورته وایي چې قلار شئ، یو طرف ته د الله پیغمبرانو، یو طرف ته زوما. پیغمبرانو تاسو درستې خبرې کولی، مدللې خبرې کولی، ټوسې خبرې کولی، رښتیا خبرې کولی. او الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ما برته دا چلو کوم چې راځه چې پې ورځو، نو تا به لبیک، تا به دې تپوس مانه نه کوو چې تاسو څه دلیل دی، او ما طرف ته پیغمبران علیهم السلام دو، او تا به دا لوبه کوله، تاسو به ما پسې رامنډې وهلې. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه، نه زه تاسو خلاصولی شم او نه تاسو ما خلاصولی شئ، بس ما نه کلار شئ. نو د هغې نه وروستو بیا هر یو عابد د خپل معبود سره په لانجه شي، او پرې ګریوان کې بوله لاس اچوي چې ته خو به د شپې او د ورځې راتلې او ما ته به دا لچکرې کولې، او دا سبز باغونه به دې راته ښودل، اوس راشه کنه. اب ورته وایي چې موږ هم په دې عذاب کې پراته یو، تاسو هم پراته یي، موږ او تاسو په دې عذاب کې مشترک یو. قرآن کې د الفاظ ذکر دي. ویوم تقوم الساعة، هغه ورځ یاد کوي چې قیامت قائم شي. اوس مخکې آیات کې ویلي، دا تکرار یې د دې دپاره وکړو چې دا قیامت دا حول او هیبت زما او ستا ذهن کې تازه کوي. اذا کرر کله چې خبره دوباره وشي نو دا په ذهن کې کینی. یومئذ په دقه ورځ باندې چې قیامت قائم شي، یتفرقون، خلق به قسم قسمی، یعنی خلق به دو قسم شي، دو ډلې به شي. او اما تفصیلیه ده، دا آغا اجمال تفصیل کوي. فاما الذین آمنوا، بس هر چی ایماندار دی، وعملوا الصالحات، عمل دنیکو کوي، فهم فی روضة یحبرون، پس بادوی پا باخشو کے، پا باخشا کے، یحبرون خوشحال کولے بشی. یو فرقه بدائی د مومنانو فرقه بی،
او د مؤمنانو ډله وي او د عمل صالح والا ډله وي. نو دا ایمان والا او عمل صالح والا دواړه دوی با د جنت په باغچو کې. روضه اصل کې باغچې ته وي. نو دا داسې باغچه ده چې ګلونه هم پکې دي، میوې هم پکې دي او آبادی هم پکې دي او حورې او غلمان هم پکې دي او د الله رضا او دیدار پکې هم دی. نو روضه باغچه ته وایي، جمع دی ریاض راځي، څنګه چې په حدیث کې راځي روضة من ریاض الجنه. او یحبرون معنا دا ده چې دوی به خوشحاله کېدی شي په داسې خوشحالۍ باندې چې د دغې خوشحالۍ دا آثار به دوی پر چهرو کې او په مخونو کې پړکېږي، داسې به خوشحاله شي. او نمبر 2 فرقه واما الذین کفروا، هر چې هغه کسان دي چې کفر اختیار کړی او دنیا کې انکار کړی او د حق او صداقت نه، وکذبوا بآیاتنا، او نسبت د دروغ یې کړی زمونږ آیاتونو ته چې دا زمونږ دا د الله آیاتونه نه دي، او که فرض کړه د الله آیاتونه نه زمونږ باره کې نه دي راغلي، او فرض کا که زمونږ باره کې راغلي نو دا اوس زاړه شوي دي، د دې میعاد تیر شوی دی. او ولقاء الاخره، نسبت د درو کوي ملاقات د آخرت ته، وای جنت دوزخ دوباره ژوند نشته، داسې دبکه شبکه ده، دا دبکې شبکې دي، دا مولیان منګ او تاسو اس یری، دا د سرمنو اسمان پر را باندې ساس کوي غړبې داس د مشرکانو د کافرانو دا خیال. ذالک ظن الذین کفروا، قرآن وایي دا خام خیالي او ناکار ګمان د کفارو دی چې دوباره ژوند نشته، حساب کتاب نشته. الله فرمایي څنګه چې مؤمنان او عمل صالح والا فی روضات یحبرون، نو فاولئک دا مشرکان او کافران فی العذاب محضرون، دی په عذاب کې حاضر کړی شوي او د دې نه به یو سکند لپاره غایب کېدی نشي. وما هم عنها بغائبین، قرآن بالزیوال، د دې نه به چرته غایب کېدی نشي. ولا یخفف عنهم العذاب، نه به دین عذاب هلکه او سپک کړی شي، دقسې وکې پراته. الله دې موږ او تاسو د قرآن عظیم الشان پر معناګانو او الفاظو باندې پوهه کړي. دې کې یو دریو خبرو ته اشاره راغله، دا یاد کړئ، دا درې خبرې دا دې نه چوند. یو عقیده د بعث او د جزا دا ثابته شوه او په دې باندې دلایل قائم شو، دلایل، او په دې کې هغه مشاهده د قیامت راغله، داسې نقشه الله راښکله چې ما او تا ته داسې دا قیامت اوزل او داسې. او نمبر 2 دا عقیده چې لا شفاعت لمشرکین ولا لکافرین، د کافر او مشرک د پاره به سپارشي په ورځ د قیامت نه وي. او دا د مشرکانو هغه باطل عقیده، هغه ردی عقیده قرآن رد کړه چې دا خلک دا زمونږ خدایان مصنوعي او جعلي، دا به زمونږ سپارش کوي. نو قرآن ویلي سپارش نشي کولی، بس خپل غم په خپله کوئ. او دریم دا ده چې مبدا د سعادت او د شقاوت د قیامت په ورځ کې هغه څه شی دی، نو په اهل الایمان والتقوا فی روضة یحبرون، د ایمان او د تقوا خاوندان به په باغچو کې خوشحاله کولی بشي. واهل الشرك والمعاصي بالعذاب محضرون، او مشرکان او ګناهګاران دا په عذاب کې حاضر کړي شي. دا دې خلاصه شو.
الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کی او دې سره سره دې الله موږ په باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. یہ رسو کار کے اللہ دے کامیاب کی، سو کے مخالفت کے اللہ دے ورته ہدایت کی، کبد قسمت اللہ دے تباہ کی. اللہ دې زموږ ټول ناراضي شي. زموږ عمل کې الله د قرآن پر رنگ کې رنگ کی. دا زموږ ملک کې الله د قرآنی نظام په وجه باندې د امن گواره وګرځي. د دې زموږ د ملک الله تعالی د اسلام پر رنگ کې رنگ کی او دا اسلام آباد الله رښتیا اسلام آباد کی چې پر رښتیا باندې پکې اسلام راشي او رښتیا د اسلام د آبادولو ځای اساس شي. اے الله مونږ باندې مهرباني وکړي. مونږ خو د دې لپاره کومه حقه کار نشو کولی، خو ته ډېر لوی غفور رحیم ذات یې او ستا زورور ذات یې الله په خپله غیبي قوت باندې الله پرې ملکي بلکې پرې ټوله دنیا کې د شریعت بالادستي راولي، د اسلام غلبه راولي. خدای کفر او کافران، دهریان، مشرکان، یہودیان، فرنگیان اللہ تباہ و برباد کی. د مسلمانانو انتقام و بدلتے والے په دنیا په کم ګوټ کې چې مسلمانانو باندې تکلیف کې او کم کسان د الله دین لپاره جهاد کوي، الله ته مرسته وکړي، ته تعاون وکړي، ته ولا غلبه ورکړي. یا الله زموږ ټول ناراضي شي، خاتمه زموږ ټول په ایمان کې. زه لکه